बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रान कतरबन कतुन को सिमसा से मेज़बान शबान आरजू प्रोग्राम तक को रहे रोग सेहत जी नन प्रोग्राम के द ख़ सेहत हवाले से मुख्तलिफ खबरी तरीक़ी की मुख्तलिफ बीमारियों मुतलिक तस्ला इन्फॉर्मेशन दर को तस्त वो जो आयदा बीमारी दा दे चिकम सिम्टम्स दी आगा संग हुई और का आयदा बीमारी वो लगी दे तरीके इलाज सदी या दे इलाज संग की दिशी या होम्योपैथिक के चिकम दे तदी बेहतरीन डॉक्टर्स चिकम दी हाँ सूख दी और दे इलाज चिकम दे हाँ संग की दिशी सो नन मुख चिकम दे डेर जात अहम चिकम जमुल दे हाँ दे डॉक्टर जुल्करनैन साहब हाँ मुख अपल स्टूडियो तरावस थे द होम्योपैथिक डेर माहिर डॉक्टर दे और आगे सर बद हेल्थ हवाले सर चिकम दे मुख्तलिफ बीमारियां हवाले सर खबरी तरीक़ों दटोल वक्त बाद डॉक्टर जुल्करनैन दा प्रोग्राम के हर कलीमा जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम डेर मनना संगे तासे ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक यू ताऊ संगे तबीयत से तुम खदे हाय डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक ठाक हम खो गर्मी से डेर जोर और शोर सर रवाना गर्मी چې کومدنه بالکل تاسو خبره ګرمي ډیره زیاته شوې ده او په دې کې چې کم دینه د خپل ځان خیال ساتل چې کم دینه چې څنګه ګرمي زور او شور سره د دغه شانتي مونږ له هم پکار دي چې مونږ خپل خزور او شور سره د خپل ځان د حفاظت کولو کوشش وکړو لکه څنګه چې مونږ کتلې دي ګرمي کې اوس چې زمونږ څنګه درې ګرمي چې زیاته شوې ده په لار را روانه وه ګاډي نه راکوز شوم سټوډیو پورې راتلم دونه ګرمي وشوه چې ټول خولې دا کړ نو وایو چې کله موسم ډېر زیات ګرم شي نو دغه شان د ګرمیانو کې که تاسو خیال کړئ نو سویټینګ ډېر زیات شي خوله انسان نه ډېره زیاته وځي که نه شي یا هغه زمونږ مسافر وروڼه چې کوم دي چې هغه د ملک نه بهر دي یا داسې قسمه دي چې یا زمونږ چې کوم زمونږ چونکې یو داسې معاشره د ټول غریب خلک پکې مونږ سره زیاتره کلو کې پاتې کېږي چې نورونو ته کار کي داسې نو د سویټینګ د دې خولې چې دی نو فایده هم ده فایدې سره سره نقصان هم دی لکه فایده دا ده چې دا د وجودو د ټمپریچر چې کوم دی دا سیټ پوینټ نارمل ساتي 37 ډیګري سنټیګریډ چې دی نو دا خپل وجودو دا ساتي ځکه چې سویټینګ وشي نو د ټمپریچر چې دی نو هغه د موسم او د حالاتو مطابق لکه چې د موسم مطابق وجودو خپل سیټ پوینټ هغه نارمل ساتي نقصان ورسره داسې راځي چې لکه کله او سویټینګ کیږي خوله کې اوزي د انسان د وجود نه نو یو خو د هغه وجود ډي هایډریټ کیږي وجود کې د اوبو کمی راځي ورسره بل خبره دا کیږي چې په دې کې د انساني وجود کې د نمکیاتو کمی راځي هغه نمکیات چې کوم دي هغه د انسان وجود لپاره ډېر زیات ضروری دي لکه څنګه چې اوس د انساني وجود دی او کډنیز چې شو کنه ګردې شو موستلی چې اوس ګرده چې کوم ده دا زموږ وجود کوشش کوي چې دا نارمل ساتي وجود چې دی نو دا فلټریشن کی د کډنیز چې دي نو د باډي فلټریشن کی دغه شان په بلډ کې چې کوم ویست پروډکټس دي هغه وباسي نو کله چې دغه شان د الکترولایټس کمی راشي یا د نمکیاتو کمی راشي په وجود کې نو بیا د بلډ پریشر چې کوم دی نو هغه ډاون راځي ځکه چې لکه څنګه چې سوډیم دی زموږ د بلډ پریشر نارمل ساتي نه چې دې کمی راځي نو بیا به د بلډ پریشر به لو کیږي کمیږي به نو لو پریشر چې کوم دی های هم خطرناک دی های بلډ پریشر چې دی خو هغې سره چې کوم لو بلډ پریشر دی نو هغه بیا ډېر زیات خطرناک دی ځکه چې په کې بیا د سټروک خطرې ډېرې زیاتې وي او سټروک انسان ته وشي سوري دلته کې تاسو خبره کټ کوم تاسو چې د لو بلډ پریشر او د های بلډ پریشر خبره کوي نو آیا دا د دې کې د ګرمۍ هم اثرات وي ایا موسمي اثرات د وجه نه لکه ګرمي چې ډېره زیاته شي بالکل په دې کې خبره صرف کوله د ګرمۍ حواله سره چې کوم خبره کوله د وجود کې د اوبو کمی چې کم دی چې د کمی راځي لکه د موسم په دې کې چې کم دی نو بالکل لکه موږ چې خبره کوو چې د موسم د وجې نه هم داسې مسلې راتللی شي نو هغه د موسم ریلیټډ داسې چې لکه په وجود کې څنګه خبره کوله د اوبو کمی چې راشي که هغه پرابلمس کریټ کي نو هغه به اوس دا ما چې د خبرې کولو مقصد مې جي صرف دا و چې لکه کم خلک دي چې نه ډېر سویټینګ کیږي هغې داسې نور ته ډېر کار کوي نو هغه پیشنټس چې د های بلډ پریشر مریضان نه دي چې هغې اوبو کې لږه داسې لږه مالګه ځان لاچي هغه څکي یا دغه شان چې کم دی نو لیمو والا اوبو چې کم دی نو هغه لږ استعمالي چې وجود ته الکترولایټس نمکیات برابري نو بیا به کډنیز چې کم دي یو خو به او د اوبو انټیک سې واکي د اوبو استعمال څونه زیات کړي نو هغې سره به دا کیږي چې وجود کې به د اوبو کمی نه راځي وجود به ډیهایډریټ کیږي نه لکه د کډنیز د فیل کېدلو یا په ګرده کې د کاڼي جوړېدلو په کډنیز ته په واپر مقدار کې د واټر ضرورت راځي که نه په غټ مقدار کې ته وجود کې اوبه پکار دي چې ته څونه زیاتې اوبه دي نو دونه به ګرده چې دی نو خو ښکلې طریقې سره به خپل فلټریشن کي په نارمل طریقې سره به د وجود نه چې کوم ویست پروډکټس دي چې ایکسټرا کم کیلشیم شو که یوریټس شو دغه شان که ایکسټرا کم فاسفیټ شو نو هغه به ټول چې دی د وجود نه په صحیح مقدار سره وباسي اوس که چېرې د اوبو کمې ورته راځي نو چې کوم نیپرونز دي د ګردې چې کوم چړونه دي لکه دواړه کډنیز دي نو 10 لاک چړونه دي پکې 10 لکه چړونه په یو ګرده کې دي 10 لکه چړونه په بله ګرده کې دي هغه فلټریشن
هغه نیپرونز چې موږ څه ته وایو نیپرونز د ګردې چې Medical language او بالکل نو هغه ځکه چې زموږ سره دغه کینی کنه زموږ کتونکي چې کوم دي هغه فول ایجوکیټډ نه دي نو هغې ته به میډیکل زه کوشش کوم چې زه دې پکې په پښتو کې ووایم چې هغه د هغه خلکو هم په سمجھ کې راشي چې تعلیم نشته دی دونه چې هغه دونه های کلاس ایجوکیټډ نه دي کوالیفاید نه دي نو زما مقصد صرف دی په هر پروګرام کې زه کوشش کوم چې میډیکل ژبه ده خو چې زه په ساده پښتو کې بیان کوم ځکه چې زمونږ هغه رونه خویندې که مونږ وګورو چې کوم خلک پوه دي های کوالیفاید دي نو هغوی په دې هم پوه دي چې په کم موسم کې به د خپل ځان څنګه پروټیکشن کې څنګه به خیال ساتي څنګه به خپل ډایټ بیلنس ساتي او که مونږ کتلي دي زمونږ رونه خویندې شولې هغه چې هغه د تعلیم لږ کمی شو یا د هغې ورک داسې دی چې هغه مطلب په هغې کې های کوالیفاید چې کوم نه دي نو که تاسو وګورئ صحت هغې خراب کړی زیاتره افکورس ښه خو لکه یو شی مونږ کتل ډاکټر صاحب چې عموما زمونږ چې څومره هم د کلو کې اوسېدونکي خلک دی د دې خوراکونه خالص دي تاسو به کتلی وي چې د هغې ایج چې کوم دی هغه زموږ د ښار د خلکو په نسبت باندې ډېر زیات وي لکه که تاسو وګورئ ښه ټیک ټاک ایج به وي هغې ته بلډ پریشر نه وي هغې ته به شوګر نه وي هغې ته به نور د زړه امراض نه وي هغې ته به نور داسې ګردو چې کوم مسلې مسایل دي هغه به نه وي تاسو به کتلی چې دا مسلې مسایل ښار کې ډېر زیات دي ولې چې پراپر خوراک نه ملاویږي مطلب انسان باډي ته چې کوم د خوراک ضرورت وي که نه هغه پراپر نه وي تاسو خبره بالکل ډیره زبردسته ده نن سبا که مونږ کتلی دي یو اوس د مین یو متوازن خوراک یاد کړئ د ښار د خلکو ده زه به خبره کوم زه به اوورال خبره ځکه کوم چې ټولو ته د هغې باره کې انفارمیشنز میلو شي لکه څنګه چې د مخکې خلکو خبره مونږ کوله بالکل فوډ چې دی فوډ هم یو فیکټ دی خوراک خو د دې سره سره د ښار او زمونږ چې کوم خلک هغه خلک چې هغه سیډیټیو زندگی تیري هغه خلک چې هغې ارام طلبه زندگی تیري نو د بیمارو زیاتره شکار هغه خلک دي لکه مخکې به څنګه چې تاسو ووایئ چې ایج به زیات و که ایج به هر څونه خو د هغې به هیلدي و صحت به خو وجه څه وه هغې به پیاده ګرځېدل هغې به کارونه کول د هغې به چې کوم دی نو هغې به برابر اکسرسایز کېدو زمینداریانې به یې کولې د خپلو نو هغې سره او نیچرل فوډز به ورته میلاوېدل نو هغې سره سره به د هغې صحت هم خو امیونټي به هم سترانګ وه اوس نوې نوې بیماریانې ولې راغللې ایډوانس طریقه علاج چې کوم دی چې کوم موډرن میډیکل ساینس دی نو نوې بیماریانې د دې سره راغلي دي ځکه چې هغه میډیسنز چې هغه هیومن ټیسټډ نه دي نو هغه به په هیومن باډي باندې چې مختلف قسم اثرات کوي لکه څنګه چې نن سبا مونږ کتلي دي نو ډېر ډاکټران دي چې هغه د سټیرایډز نه کار اخلي ها بالکل پیشنټ ولا راغلی دی هغه بیمار شوی دی هغه ته به د سټیرایډز انجکشنز لګولی دي نو د هغې سره څه وشي هغې سره خو به فورا مریض ټیک شي خو د هغې چې کوم باد کې اثرات را روان دي نو هغه ډېر زیات خطرناک دي ځکه چې لکه دا نوې بیماریانې اوس لکه مونږ کتلی دي یو دی اټو ایمیون ډیزیز ډېر زیات شو اټو ایمیون ډیزیز چې وجود د وجود په څه کې خلاف شي لکه د جوړونو مسلې شولې بالکل د جوړونو مسلې زنانو کې ډېر زیات وي او بالکل په زنانو کې زیاتره وجه څه ده ولې ډېر زیات وي کله چې ایج د فیمیلز د 45 نه بړاو شو ایج د 45 سال نه بړاو شو نو بیا د زنانو که مونږ کتلی وي نو چې د فیمیلز کومه د میاشتې هغه بیماري وي نو هغه بند شي که نه منوپاز ته لاړ شي نو چې منوپاز ته لاړ شي نو چې کوم بیا د دې اف اس ایچ شو یا ایل ایچ چې کوم هارمونز دي دا په اصل کې هم د باډي سټیرایډز دي دا وجود چلی نو هغې د دې د کیلشیم په ابزوربشن کې دا مدد ورکي وډوکو ته خپل خوراک ورکولو کې مدد ورکي نو چې کله منوپاز ته لاړې شي زنانه نو بیا څه وشي بیا چې دین اډوکو ته خپل خوراک نه ملاویږي نو د هغې د وجې نه بیا جاینټس چې دي دا فرجایل شي اډوکې چې دی نو دا کمزوري شي لکه مونږ کتلی دي او ای د جي او ساده پښتو کې خبره کو چې زنګونان خراب شوي دي د ټولو خلکو دي که نه زیاتره ولې وزن زیات دی او دغه شان ورسره چې کوم دی نو اکسرسایز نشته دی ډایټ چې کوم دی نو نورمل نه دی نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو داسې قسمه مسلې مسایل هغه بیا مونږ ته راځي ډاکټر صاحب دلته مې پوښتنه کوله څنګه چې تاسو جوړونو د درد خبره کوله که نه عموما هم کتلي مختلف خلک ځي مختلف هسپتالونو ته علاج کوي خو هغوی پراپر هیلپ نه مومي په دې باندې لانګ ډسکشن کو خدا وخت آی تھنک سو یو وړه شانتې دمه ده نوې طب ته برځو د مینه پس شکل واپس راشو ډاکټر ذوالقرنین زموږ سره موجود دی پروګرام تاسو ګورئ روغ صحت چېرته ځئ موږ سره اوسئ
वेलकम बैक इस अलबे तासु हरगली प्रोग्राम तासु को रो सेहत जेम तासु मेजबान छबा नारजू मसदी जी डॉक्टर जुलकरनैन खबर के दलक सतमख के जुड़न बीमारी हवाले सर चनन सब जुड़न बीमारियां डी ज्यादा आम दी खुदी सर सरा यो बीमारी चिटे ज्यादा कॉमन और हर देम कस पदी के मुब्तला दे मुंगा डर खलको नोर दिली दी स्पेशली जमा फैमिली मेंबर्स के होम दश्ता कम ते डॉक्टर साहब द मोरुन मसला वई मोरुन वतल शवल या अक्सर वही कना मोरुन की गोदा खत्म शवेदा लाइक दा टाइप चिकम सीजन दी दाई कना न तासो द मोरुन इलाज संग कवे और दा का इश्यूज दी न दा संग पता लगी चाहे दा मोरुन दर्द कदा जोड़न दर्द د मोहरو چې کم دی د جاینټس خبره چې مونږ کوم کو د جوړونو نو اوس پدې کې یو هغه بیماری ده لکه څه چې مونږه روماتایډ آرترایټس وایو صحیح اوس روماتایډ آرترایټس دا یو داسې بیماری ده چې پدې کې وجود د وجود خلاف شي لکه زمونږ امیون سیستم چې کم دی هغه په سیلف او په نان سیلف کې ډیفرنس کول پری دی پای کې فرق کول تنه ختم شي نو زمونږ خپل امیون سیستم چې دی هغه د وجود چې کومه لیوبریکنټس دي چې کوم ساینوویل فلویډز دي نو وجود دغه خلاف شي نو د جوړ چې کوم فلویډ دي هغه خوړل شروع کی دغه د وجه نه په جاینټس کې ډیفارمیټي راځي دغه د لپاره بیا خپل ټیسټ کیږي آر افیکټر چې کوم ټیسټ دی هغه کې بیا پته لګي چې آیا دا واقعي ده چې دا آرترایټس د جوړونو مرض دی او کنه دی اوس د مهرو چې کوم خبره ده چې د مهرو هغه کې ډیجنریټیو چینجز دي یا د مونږه ساده پښتو کې وایو چې دا مهرو ته کې وخه راغلی ده یا مطلب دا چې دینو ارکو نثاره ته شوی ده نو د دې شیزونو ډایګنوز کېدلو لپاره بیا ام آر آیز دي کنه صحیح ایکس ری دی ام آر آیز دي چې هغه بیا وشي نو پای کې د جاینټس پته لګي کنه چې دغه شان اوس یو بنده دی چې د هغه جوړونه کمزوري دي دا اډوکی کمزوري دي هغه کې زر زر یا پکې ډیفارمیټي راځي یا هغه چې کم دین هغه کې دردونه پکې ډیر زیات کیږي یا هغه کمزوري دي ډیر زیات نو دغه د پر خپل ټیسټ دی بیا د کیلشیم شو یا دغه شان د وایټامین ډي ټیسټ نه شو چې دغه وشي او دغه خپل نورمال لیول پته ولګي چې آیا دا چې کم دینو د کې چې څه پرابلم خو نشته دي نو هغه کې څه ډیسابیلیټي یا هغه کې چې کوم ویلیوز دي په هغه کې کمې زیاتې راغلي نو دغه بیا سپیسیفیک ټریټمنټ پکار دی دغه شان اوس جی دغه شان جاینټس دي نو چې دغه هر قسم پرابلم راغلي دي د جوړ شو یا د مهرې شو زمونږ چې لکه کم کیسز هم مال راغلي دي الحمدلله داسې سټوریز دي را سره پکې هم سکسسفل سټوریز چې مونږه زه ریکارډ کوم زما چې کوم د یوټیوب پیج دی ډاکټر ذوالقرنین خان په نوم باندې یا دغه شان زما د فیسبوک پیج دی د ډاکټر ذوالقرنین خان په نوم باندې هغه هم د زما خپل نوم باندې دي نو په هغه باندې زه کوم د کلینیکل ریویو لکه زه چې کوم مریضان ګورم هغه مال راځي او هغه ټیک کیږي نو د هغه نه زه بیا خپل ویډیو کلیپس ریکارډ کوم هغه زه په خپل د پیج باندې غزا اپلوډ کوم بیا ټول نو که زمو ویور زما سکسسفل سټوریز بیا کتل غواړي نو پای کې ما دام خبرې کړې دي چې کوم بیماری د صد وجه ناراضي ما سره چې کوم پیشنټ ناشته او دغه سکسسفل سټوری ده هغه په خپل کمنټس ورکی چې یاره دا د سونه وخت نه ماته دا مسله وا مالکمه طریقې سره اکسپټ ټریټمنټ کو چې هغه ټیک شو اوس دغه شان خبره مونږ دا کول چې موږ ته بسنګ پته لګي نو پین یو داسې دغه د وجود ارزه کې چې درد کیږي نو الته کې پرابلم وي هغه بیا ډاکټر سره ډیسکس کی لکه اوس پیشنټس دی هغه ته خامخا څنګه چې د جاینټس خبره مونږ وخت کوله زیاتره د نی جاینټس را روانه ده هغه به خامخا پین بکی دی به ډاکټر لذي خو مونږ لراشي چې مال کم پیشنټ راغلی دی هغه په تھرد سټیج او ای کې دی یو دی فرست سټیج یو دی سیکنډ سټیج یو دی تھرد سټیج دی په فرست سټیج کې مریض ته چې دنه صرف درد فیل کیږي لکه اوس په زنګونانو کې وته درد کیږي نو ویره تاسو راشه بچي هغه پلان کې کاغذ والا ګولې روړه چې دا یو دوا واچو چې ور سره ټیک شي کنه سیلف میډیکیشن کې سیلف میډیکیشن نو په هغه باندې یو میاشت تیر کی گزارې پکېږي یو میاشت په دغه سي تیر کی نو بیا چې دنه هغه سره په یو ټابلیټ باندې خو کار نه کیږي بیا ډاکټر لاشي بیا پین کیلر لګیدل بیا پین کیلر شو ها بیا دغه شان کزه ډاکټرز خبره وکم نه هغه ما الا ماشاءالله دا سيدي چې مطلب د پیشنټ چې دنه د فیوچر خبرې نشته ده شورټلی دا غیر مؤدبانه زبنه ول غواړم بلکې لایک کسٹمر هاو کنه چې لکه پراپر ټریټمنټ شي کنه موږ ډېر ورته دي نو بیا پیشنټ خو ستانه راځي دوباره وجه چې دا چې کله دا خو دغه دې ته خو نوبل پروفیشن ویلې شوی دی د ډاکټرۍ چې کومه شعبه ده بله خبره دا ده چې دا یو داسې خدمت دی چې لکه ډاکټر له یو مریض راغی نو دا صرف دی نه دی بیمار دا پیشنټ هم بیمار دی خو هغه خلک چې د سره مینه لرونکي دي هغه هم بیمار دي که د فیملی ممبرز دي که د کور والا دي یا یو سړی دی د هغه کور والا بیمار دی هغه سره هم ډسټرب وي که د هغې ماشومان دي یا د چا بچی ناجوړه دی ماشوم ناجوړه دی نو هغه سره هم ټول ډسټرب دي نو که یو ډاکټر دا ټولې خبرې په ذهن کې وساتي چې دا صرف زه د ده علاج نه کوم دی ماله نه دی راغلی چې دی زه کیش کمه
صحیح د دې نه زه پیسې وګټم دا زه یو داسې کار کوم چې د دم ټریټمنټ کوم ورسره به د فیملی ټریټمنټ نو که د یو ډاکټر دا شیزونه په مایند کې وي نو صرف دې ټیک نشي دا مریض دغه هم ټیک شو دا ټول خلک ورسره ټیک شو نو دا بیا یو خدمت خلک کې راځي بالکل خدمت خلک شو کنه دا مطلب دا بیا د یو ثواب او د نیکی یو داسې یو لاره ده چې بنده یو ډیر کمال ته رسي بیا کنه بالکل ډاکټر صاحب تاسو خبره کول لکه څنګه چې تاسو چې ارکو نسا او الوپیتھک کې چې کوم علاج دی لکه موږ ورته وایو چې دا انګریزي دوايانې چې دي ٹھیک ده په دې کې عموما ډاکټر ریکمنډ کوي چې بھائی ارکو نسا د تاسو ډیسک ایشو دی یا ډیسک پرابلم دی د دې لپاره تاسو اپریټ وکړئ ډېر خلکو پکې اپریټ هم کړي وي ډېر خلک داسې وي چې دا اپریټ نه پس د هغې سایډ افیکټ دومره زیات وي دا اپریشن چې ګرځېدو کې ورته پرابلمز وي هغه مطلب لکه د هغه خپو کې ساه دومره خاص نه وي لکه مطلب اثرات یې ښه نه وي لکه مطلب که کس اپریشن هم کي نو ټیک کېږي نه تاسو په هومیوپیتھک کې د دې علاج څنګه کوئ چې مریض ټیک شي او وداوټ اپریشن یو خبره وکم چې چاته هم اپریشن لیکل دي که در کو نسا پرابلم دی کو ډي جنریټیو چینجز راغلي دي په مهرو کې یعنی مهرې کې ساو شوي دي رجیدلې دي د ایج حساب سره کمزوري پکې راغلي ده یا چې کوم نروز دي هغه دباو شوي دي وایي چې یاره تاسو یا د سټ مهرو کې مسله راغلې ده سرویکل سپنډلوسس ورته شوی دی او دې ته د اپریشن ویلي دي نو بالکل زه دا وایم چې زمونږ کم کتونکي هم دي زمونږ کم ویورز چې دي نو دې د اپریشن بالکل نه کوي صحیح اپریشن به ځکه نه کوي چې اپریشن نه بعد کم کمپلیکیشنز راځي نو هغه ډېر زیات وي لکه د ټولو نه اول خو دا ده که یو پیشنټ ته اپریشن هم کي نو شپږ میاشتې به هغه احتیاط کي بالکل وزن به نه اوچتي بالکل ښه ټیک شو ډېر ګرځېدل به ډېر نه کوي دغه شان چې کوم دی نو ډېر د یو طریقې که نه یو شپږ میاشتې پورې احتیاط کي شپږ میاشتې پس که بیا مریض خپل نارمل زندګي تیرول غواړي نو هم نشي تیرولی بالکل ځکه چې کله هیومن باډي کې موډیفیکیشن وشو نو هغه بیا واپس نه ریپیر کیږي هغه شان ته ځکه اوس د دې لپاره خو نیچرل ټریټمنټ دی هومیوپیتھک قدرتي او طریقې علاج دی چې د هغې څه نقصان نشته دی هغې کې داسې سیمټومیټک ټریټمنټ مونږ کوو او داسې د نوې جدید دور چې کوم ښه ریسرچ ما کړی دی زما چې کوم ریسرچ دی نو هغه په هغه بیمارو باندې د ټولې بیماریانې چې د هغې نه ډاکټران انکاري شوي دي لکه هغه کیسز لکه اوس نن سبا د نارینه چې کم دي مشران چې کم دي د 40-50 سال نه بعد د نارینو ته د پراسټیټ مسلې راځي د پروسټیټ نن هم چې زه د کلینیک نه راتلم نو یو کیس ریفر شوی اپریشن ته مې ته اپریشن مه کوئ تاسو علاج وکړئ پروسټیټ علاج چې دی نو هومیوپیتھک کې 100% کیږي دغه شان د ارترایټس خبره مې وکړه دا یو اټو ایمیون ډیزیز دی په بله طریقه کې علاج نشته که هر څوک ول علاج کړي نو هغه به د سټیرویډ په لاره باندې کیږي دغه په ذریعہ باندې به کیږي په هغې مې ریسرچ کړی دی دغه شان د جاینټس نورې قسمه بیماریانې شولې دغه شان SLE سیسټمیک لوپس ریتمټوسس یو داسې بیماری ده چې دا هم اټو ایمیون ده بالکل یو ده چې هغې ته مونږ سیلیک ډیزیز وایو په هغې کې چې دی نو څه کېږي په هغې کې بنده چې دی نو هغه د غنم یا د غنمو روټۍ نشي خوړلی دغه شان هغه پې بنده کړي تاسو به لایف ټایم چې دی نو تاسو به چاول به خورئ روجې به خورئ یا به داسې جوارو روټۍ به خورئ یا به دا به خوري لایف ټایم د غنمو روټۍ که هغه خوري هغه ته به علامات پیدا کېږي هغې به چې کم دی نو هغه ته به چې دی نو ډایریا شکار کېږي به ټمپریچر به راځي وومیټنګ به کېږي ولې چې انټسټاینل سپرو ده چې د هغې کومې کلمې دي هغه به هغه خوراک چې دی نو هغه به ډایجسټ کولی نشي چې هغه نشي ډایجسټ به علامات راځي نو دغه شان د کولمو داسې بیماریانې علامات خبره مونږ وکړلې لکه چې هغې ته به د ډایریا شکایت کېږي دغه شان هغې ته به چې کوم دی نو ورسره به هغه ته چې کوم ساین اینډ سیمټمز دي ورسره به هغه ته به وومیټنګ راځي هغه ته به ټمپریچر های کېږي ځکه چې د هغې خلاف په وجود کې انټي باډیز اکټیو کېږي انټي د وجود قوت مدافعت به وایي چې ګنې دا مونږ ته یو داسې فوراین باډیز راغلي دي هغه مادې راغلي دي چې بیماري پیدا کړي حالانکې داسې خو نه ده وجود چې کوم سیسټم دی هغې کار الټه کړی دی خپل سیلف څیزونه چې کوم دي هغې دشمن ګڼلي دي نو د هغې څه کوو هغې بیا زه علاج کوم د هغې چې زه ټریټمنټ کوم 2-3 منثس یعنی 2-3 میاشتو سره به او د مریض چې کوم د غنمو روټۍ خوراک دي هغه په فرست منث کې شروع کړي دغه شان به په خدای دې کړي چې د 13 ارسونه ټایم نه مریض ته دا مسله راغلي نو هغه به زموږ علاج سره به هغه شروع کړي دغه شان جاینټس شو هغه به خرابېږي نه کږېدو ته به جوړ نه ځي ډیفارمیټي ته به نه ځي دغه شان د شوګر علاج هغه به زه هر پروګرام کې به زه یو ویډیو چې کومه ده نو زه به کوشش کوم چې به زه ونیر کوم چې زما کوم سکسسفل سټوریز دي په شوګر ما سره کافي کیسز دي چې په هغې میډیسن بند کړي دي بالکل یو وړه شانتې دمه د معذرت سره جی زموږ هغه ټولو نه خوريانې چاته چې داسې قسمه مسلې دي څنګه چې ډاکټر صاحب ذکر وکړو هغوی د دې د کلینیک وزټ کولی شي باقي دې تاسو ته لاره وښوله چې د دې د پیج د لارې چې کوم دي تاسو سره کانټیکټ کولی شئ خیر پروګرام په تھرو باندې هم تاسو کانټیکټ کولی شئ خو دا وخت یو وړه شانتې دمه د موږ سره دمې طرف ته ورځو دمې نه پس چې کله واپس راشو ډاکټر صاحب نه مختلف بیماریو متعلق تپوسونه کوو چېرته ځئ موږ سره
वेलकम बैक. یه ځل بیا تاسو ته روز صحت کې هرکلی پروګرام تاسو روز صحت ګورئ. زه ستاسو میزبان شبانه ارجو ما سره دی ډاکټر ذوالقرنین. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مشکوره یم چې دې نو مشکله ټایم کې چې کوم دی یو خو نن ګرمي ډېره سخته ده، د هغې نه علاوه چې کوم دی د ډاکټرز لایف هسې هم لږ ټف وي او بیا چې دومره زیاتې مسلې ټریټ کوي نو هغه اټومیټیکلي دومره زیات بیزي وي ټایم نشي ورکولی. خو دوی بیا هم زموږ سټوډیو ته راغلل، دا د دې ډېر زیات احسان دی موږ باندې او ورته وایي نه خدمت خلق، یعنی د خپل پیشنټس خیال ساتل یا د ولس خیال ساتل دا ډېر غټه جذبه ده، دا ډېر کمو خلکو کې وي. ښه ډاکټر صاحب موږ خبره کوله د شوګر حوالې سره د مختلفو بیماریو حوالې سره څنګه چې تاسو وی کنه چې په هومیوپیتیک کې چې کوم دی د ارکنیسا لایک جوائنٹ ایشو شول یا د دې علاوه ډیسک مسله شوله د هغې بغیر څه اپریشن صحیح علاج کیږي. ښه د دې نه علاوه یو بله بیماري تاسو ډسکس کړه چې پای کې چې کوم دی خوراک څښاک پې بند کړلی شي، یعنې غله خوړل نو که چاته داسې قسمه سمټمز په خپل ځان کې ښکاري لکه موږ به داسې ووایو چې علامات داسې علامات که تاسو خپل وجود کې ښکاري که تاسو ته لګي چې موږ کې دا علامات موجود دي نو تاسو ډاکټر صاحب سره کانټیکټ کولی شئ. زموږ د پروګرام په تھرو باندې هم کولی شئ. باقي چې کومې لارې دي تاسو خپل د فیسبوک د لارې یا د دې د چینل د تھرو نو تاسو دې سره کانټیکټ کولی شئ. زموږ دغه هم شته که نه، زموږ کانټیکټ نمبر هم هغه چینل باندې چلیږي ټي وي سکرین باندې، هغې باندې به زموږ ته چې دی نو کالز راتللی شي دغه شانې باندې موږ سره ډسکس کولی شي او دغه شان چې کوم دی نو زموږ چې کوم نمبر دی واتساپ هم دی په ډایرکټ او زما ایډرس هم هغه چلیږي نو بیا یو څوک کلینیک ته وزټ کول غواړي یا دغه شان ما سره خپل پرابلم ډسکس کول غواړي زموږ په نمبر باندې هغه چې کوم دی نو کولی شي. څنګه زموږ خبره وختي د کلیپ خبره کوله چې ویور سره به خپل هغه کلیپ چې دی نو هغه به ورته چلو نو زه وایم چې ښه دی چې دوی دا کلیپ ورته پلی کړي نو هغه پیشنټس به وګوري. جی بالکل سر جی د دې کلیپس چې کوم دی هغه پلی کوو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر ذوالقرنین خان، میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں. جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیوز بنائے ہیں یا جو میرا یہ چینل بنانے کا جو مین مقصد ہے صرف یہی ہے کہ اپنے جو بھی ویورز ہیں میرے ان کے ساتھ میں اپنے سکسیزفل سٹوریز وہ شیئر کر سکوں. تو اسی طرح سکسیزفل سٹوریز کے حوالے سے آج کا جو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج کی نہیں یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں. وہ پیشنٹس جن کو کمر کے مہروں کے پرابلمس ہیں یا وہ مریض دا چې دې کې دا دغه لږ کلیر نو بالکل کوشش به مو دا وي چې نیکسټ تاسو کوم داسې سکسسفل سټوریز وي یا ستاسو پیشنټس وي چې د هغې موږ چې کوم د انټرویوز ریکارډ کړو پروګرام په تھرو چې کوم دی کتونکو ته وښیو. ها ډاکټر صاحب موږ خبره کوله د شوګر حوالې سره نو دا راته ووایه چې دا شوګر ولې کېږي. لکه بعض خلک وایي که نه چې خواږه خوري نو شوګر کېږي. لکه موږ ماشوموالي کې چې ټافیانې خوړلې کینډیز خوړل لایک تر دا وخته پورې څه خواږه خوړل نو مور موږ ته وایي چې نه 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 مه خورئ مه خورئ ستاسو به شوګر شي که نه. نو مطلب آیا د دې شوګر وجه صرف خواږه خوړل دي که نه نور هم څه وجوهات شته؟ شوګر د خوراک نه داسې خو نه کېږي لکه که د خوږو خوړلو د وجې نه شو یا مطلب موږ د خوراک خبره وکړو چې یاره دا د خوراک د وجې نه شوګر کېږي نو دا داسې نه ده ځکه چې انساني وجود چې کوم دی اوس څنګه چې موږ په سټارټ کې خبره کوله د سیډیټیو لایف خبره هم کوله آرام طلبه زندګۍ خبره هم کوله چې خلک اگزرشنز پرېږدي لکه نن سبا که موږ کتلي دي ماله کیسز چې راځي کلینیک ته مخکې به د شوګر زیات ایج کې به خلکو ته کېده اوس 30 سال عمر هغې ته شوګر شوي 35 سال عمر هغې ته شوګر شوي 40 پورې زیات خلکو ته چې دا هغه دغه دی چې هغه هم بالکل یو قسم دی هغې ته جیوینایل ډیابیټیز وایي چې په هغې شوګر کې د ماشومانو چې کله پیدا شي د پینکریاز بالکل هغې کې یو کار کېږي د ماشوم چې کوم پینکریاز دی په هغې کې لبلبه چې ده هغې کې بیټا سیلز دي هغه ایکټیو ني هغه انسولین سیکریشن نه کي هغه ټایپ 1 ډیابیټیز دي او هغې ته به چې کوم دی نو څه کېږي د هغې علاج چې کوم دی نو هغه صرف انسولین دي هغې واحد حل چې دی نو هغه انسولین دي. اوس دا بله خبره چې موږ دا بل چې کوم شوګر یادو چې دا وجوهات خبره چې موږ کوله په دې کې ټول لړومبنې دی خپل واک ایکسرسایز پرېښودل داسې زندگی تېرول چې مطلب پای کې زموږ ایگزرشنز نه وي چې موږ ایکسرسایز نه کوو خپل ځان نه کړو خپله چې موږ څونه د انرژي انټیک کو د هغې دونه چې کوم دی نه ایکسپینډ کو یې نه
بالکل نو دا یو وجه جوړېدلی شي لکه که تاسو کتلی وي مخکې به خلک چې دین یو ځای ته به چې ته نو داسې پیاده به پکې لاړو پیاده بغیر د سوارۍ نه به لاړو اوس څه دي اوس مونږ ته چې کوم دی نو چې کوم نږدې ځایونه دي نو هلته په بایک باندې لاړ شو نو په هغې کې م اکسرسایز ختم شو ښه دغه شان چې کوم دی نو خوراکونه دونه زیات چې زمونږ وجود فیټي شي دونه چې کوم دی نو وزن زمونږ دونه زیات شي چې په هغې کې بیا ریزسټنس پیدا شي انسولینو ته نو چې ریزسټنس پیدا شي نو چې د وجود کم سیلز دي نو هغه ایکسټرا ګلوکوز چې دي کم هغه ځان کې سټور کولی نشي هغه بیا په وجود کې د هغې لیول چې کم دی نو هغه بړاویږي نو دغه یو قاضي کیږي دغه شان پنکریاز د بعضې خلکو چې کم دی نو د ماشومانو کې یو بیماري کیږي پنکریاټایټس ورته مونږ وایو لکه دا سافټ ډرنکس چې کم شو ماشومان که دا ډېر زیات څکي نو دې سره د هغې چې کومه ده نو لبلبه افیکټ کیږي پنکریاز ورسره خرابیږي نو د هغې د وجې نه د شوګر مسلې راتللی شي دغه شان چې کوم دی نو بله خبره دا شوله چې پنکریاز کې مسله راشي هغه چې کوم دی نو یا چې کوم بیټا سیلز دي هغې کې پرابلم راشي نو بیا هم چې کوم دی دا پرابلم دا تاسو چې وایي که نه بیټا کې راشي یا پنکریاز کې راشي د دې وجوهات چې دا ولې راځي د مین کازز چې کوم دی نو په دې کې زیاتره چې دی نو میډیسنز انوالو شوي دي لکه څنګه چې مونږ چې نوې نوې بیماری یعنې پای کې نن سبا دا هم شامله ده یو خبره دا ده چې په جینز کې یو ډیفیکټ را روان دی نو دا مورثي هم کیږي شوګر که تاسو خیال کړئ په فیملیز کې بالکل د زیاتره خلکو لکه داسې دي چې بعضې خلکو ته د لایف د چینجز د وجې نه راشي چې په فیملیز کې دي نو هغې ته هم کیږي دغه شان نو هغې چې دی نو د هغې بیا مونږ داسې ټریټمنټ کوو سیمټوماټیک ټریټمنټ کوو چې په وجود کې هغه چې کوم ریزسټنس پیدا شوي دي یا وجود چې کوم دی نو چې د هغې کوم انسولین دي یا چې کوم ایکسټرا ګلوکوز دی سیل هغه سټور کولی نشي نو هغې داسې میډیسنز مونږ چلو چې په سیلز کې به دغه ایبیلیټي پیدا کېږي چې ایکسټرا کوم ګلوکوز دی به ځان کې سټور کړي نو هغې په طریقې سره چې کوم دی نو د شوګر علاج هم مونږ کوو او هغه چې دی نو 100% هغه چې دی نو هغې سره ټیک کېږي ډاکټر صاحب دا شوګر چې ولګي نو دا آیا الوپیتھک خو د پراپر علاج دی مطلب اول میډیسن وي د هغې ډوز لږ زیات شي بیا د هغې نه پس چې کوم دی ډاکټر اکثر وایي چې بھائی انسولین نه بیا چې کوم دی ګردې ختمېدل بیا ډایلیسس یو اوږد پروسیجر دی په هومیوپیتھک کې که یو انسان ته شوګر ولګي نو د هغې علاج شته او که علاج دی نو آیا هغه لایف ټایم کول والا علاج دی که نه د یو څو دوا خوړل نه یا څو منت علاج کول نه پس هغه شوګر ختمېدی شي او د دې شوګر حوالې سره چې زه خبره وکړم نو شوګر انډوکراینالوجي ده چې کوم انډوکراین سیستم دی نو د هغې پرابلم دی دا ټول شوګر یو داسې بیماري ده چې دا کنټرولیبل بیماري ده دا یو داسې ډیزیز دی چې دا به کنټرول کې که په هر طریقه علاج دی لکه څنګه چې هم یو طریقې علاج دا خو سیف دی که نه دی خو څه نقصان نشته که نه نو شوګر به هم کنټرولي او مریض به د هغه کمپلیکیشنز نه ورسره بچ کیږي لکه د شوګر د وجې نه څه چل کیږي د شوګر د وجې نه دا کیږي چې مریضانو ته څه وشي هغې ته د سترګو نظر کمزوري شي دغه شان هغې سره ګردې افیکټ کیږي دغه شان هغې سره د هارټ پرابلمز راځي وجود کمزوري شي نروس سیسټم ټول ختم شي ورسره حافظه کمزوري شي برداشت ختم شي دغه شان چې دی نو داسې قسمه کمپلیکیشنز چې کوم دي نو هغه به زمونږ علاج سره چې دی نو هغه خبرې به نه راځي ورسره سیمټمز به نه پیدا کېږي او ټول نه غټه خبره دا ده چې د موډرن میډیکل ساینس کوم طریقې علاج دی په هغې کې چې کومې دوايانې مونږ استعمالو نو هغې کار چې کوم دی نه د کوم ځای نه کي هغه به ځي اول به ځي سټمک ته بیا به ځي انټسټاینز ته بیا به ځي جګر ته لیور ته نو د هلته نه به خپل کار کوي نو د هغې نیګیټیو اثرات په جګر باندې شو بالکل دغه شان اوس زمونږ چې کوم طریقې علاج دی دا نروس سیسټم تھرو کار کوي د دې به نه په معده باندې څه اثر راځي نه به په لیور باندې څه اثر راځي نه به کولمو باندې څه چې کوم دی نو څه پرابلمز به پیدا کړي نو مونږ ځکه وایو چې د داسې قسمه بیمارو دپاره به هومیوپیتھک طریقې علاج اپناوو نو هغې سره به دا کېږي چې هغې سره به هېڅ قسمه څه نورې بیماریانې په وجود کې نه راځي بلکې وړې وړې بیماریانې چې دي نو هغه ځان په خپله ریکور کړي د علاج سره چې کوم بنده علاج کړي دلته کې چونکې لږ ډیپلی په دې ټاپک باندې خبره کول غواړم چې دا نورمال ده په هر کس کې عام دی که نه او زیاته خلک د شوګر د وجې نه ډېر پریشانه هم دی لایک ګردې ختمېدل د دې ټول نه غټ لکه مطلب که شوګر کنټرول نه شي نو ورو ورو د ټول نه مخکې چې کوم افیکټ کېږي هغه د ګرده کېږي کډني افیکټ کېږي کډني افیکټ شي او کډني فیلیر ته لاړ شي چې کله هغه پروسیجر ته لاړ شي د نه پس هغه ډایلیسس والی یو سټرونګ پروسیجر سٹارټ شي چې دا غي نه پس خو د ژوند څخه ګارانټي نه وي کنه مطلب کافي تکلیف دی ماوري دي چې دا یو پروسیجر دی هغه نه زوی چې دا یو داسې سټیج دی کله چې کډنیز ډایلیسس ته پیشنټ لاړو نو دا غي نه بعد د ریکوري داسې مشکل شي بیا
په هومیوپیتیک کې هم هومیو کې خو نه جي که موږ له یو پیشنټ راغی هغه چې کوم دنو ډایلاسس شروع دي نو اول به دغه ډایلاسس دورانیه راکمیږي لکه یو پیشنټ دی اول هغه 2 میاشتې پس ډایلاسس کی دغه شان هغه بیا چې دنو لږ وخت بعد چې کوم دنو هغه 2 میاشتې بعد به کی بیا به 1 میاشت بعد کی بیا به 15 دن بعد کی اوس زمونږ چې کوم طریقې علاج دي نو په دې کې به داسې نه وي یو پیشنټ چې دی چې هغه ډایلاسس طرف ته تللی دی نو ورو به دغه د ډایلاسس چې کوم دورانیه ده هغه به کمپلیټ را به اوږدیږي به لانکیږي به ځکه چې زموږ په د انساني وجود کې چې کوم نیپرونز دي نو دا یو داسې عقاید د کډنی چې دا یو ځل ډیمیج شي نو دا بیا ټیک کیږي نه صحیح لکه ټیک د لس لکه چړونه خو پکې دي 10 لکس خو هغه بیا ریکور کیږي نه ریپیر کیږي دوباره نو د هغې چې موږ کوم علاج کوو نو دا کم چې ډیمیج شوي دی خو هسې هم ډیمیج شو چې کم پاتې دي نو هغه موږ دونه هیلدي کړو چې هغه خپله کډني رن کړي ځان سره صحیح ګرده ځان سره روانه کړي نو مریض د ډایلاسس نه بچ کیږي او هغه کمپلیټلی ریکور کیږي دغه شان موږ دغه خبرو وکړو یاره یو پیشنټ دی هغه ته به چې دی نو د سټونز مسلې ګرده کې ورته کاڼې کیږي بار بار او هغه نظر انداز کوي لکه داسې دواانې ولې استعمالي چې مطلب دا صرف پین کلر ولې یوز کړي چې موږ درد صرف نه راځي ټیک شو داسې قسمه دواانې ولې استعمالي چې هغې ته صرف وخت پې تېرېږي نو هغه د ګردې فیل کولو وجه کیدلی شي ځکه چې که دغه سټون چې دی او دی راغی یوریټر کې ونښتو هغه نالۍ چې مثانې ته تللی ده او هغې کې دا سټون ابسټرکشن بیا بیک پریشر غورځي کډني باندې ګردو کې به چې کوم دی نه هغه فلویډ به پکې ټول ریټین کېږي نو ګرده به ډیمیج کولو هغه یو وجه کیدلی شي او د سیمپټمز باندې به خبره لږه پکې وکړو چې لکه یو بنده وي ما ته به څنګه پته لګي ځکه چې داسې د شوګر شو دغه شان د کډني مطلب داسې لږ ډېر سیمپټم ځکه چې اوس 13 هفته ناست وم پېښور کې دلته پیشنټس کتل نو یو پیشنټ راله راغی چې دغه شان یو ډاکټر خو میډیسن ناکړی دی وی چې ستا به یو میاشت دواانې وخوره دې کې به ستا سټونز چې دي نو دا به وغورځېږي چې هغه راغی ما وله چې چیک اپ مې وله وکړم یار تاسو لاس کې دی په کوم ځای هم درد راځي هغه په بیک باندې په ملا یې لاس کېښود خو دا درد زما ښکته خپې طرف ته ځي نو هغه درد اوس بدل شو د ګردې درد چې د ملا نه شروع شو نو مخې ته خېټې سایډ ته به راځي او د هغه درد به چې هغه به غرق النساء درد و نو زه یم چې اول د ټولو نه کتل پکار دي د کډنیز تکلیفات دي الټراساوند کول پکار دي چې آیا کډنی سټونز دي خو چې څو دي یا شته مو که نشته دی د زخم د وجې نه درد دی نو اول ډایګنوز کول دي بیا د هغې نه بعد علاج کول دي نو هغه مریض تارکو النساء و ما ورته د شیاټیکا علاج وکړو الحمدلله سړی ټیک ټاک شو نو په دې وجه چې اول سیمپټمز اغستل پکار دي علامات میچ کول پکار دي بیمارۍ سره بیا په ټریټمنټ ټایم موږ سره په تیزۍ باندې روان دی پته نه لګي چې اوس دا وخت موږ سره یوه شانتې دمه ده دمې طرف ته به ورشو او د هغې نه پس چې راشو نو ټایم ډېر زیات کم دی شورټلی پس غواړم چې دا سیمپټمز چې کوم دي دا پته ولګي چې بیماري څه ده یو ډېر شانتې دمه ده جي ورځو دمې طرف ته کدن کو تاسو ګره پروګرام روغ صحت او ټایم د مرزر روان دي پته نه لګي چې روغ صحت چې کوم دی هغه ډېر زیات لوی نعمت دی او د هغې حفاظت کول چې کوم دی پکار دي کله چې تاسو خپل ځان کې داسې څه پرابلمس ښکاره شي چې هغه تاسو ته لګي چې زما هیلث افیکټ کوي یا زما جسم کې دا مسله چې کوم د ډېر ټایم نه ده نو بیا دا کوشش کله مه کوئ چې تاسو سیلف میډیکیشن شروع کړئ یا تاسو محلې کې چې کوم عطایي ډاکټران دي تاسو هغې ته لاړ شو هغې تاسو بس هغه وخت سره جوړ کړي میډیسن درله درکړي او بس تاسو وایئ چې بس بالکل ټیک ټاک ته داسې ده نو ډاکټر صاحب ته راځو او غواړم چې د دې نه د بیماریانو سره سره د دې د سیمپټمز تپوس هم وکړو چې آیا که یو بیماري د انسان وجود کې لکه څنګه چې تاسو وایئ چې په ملا یې لاس کېښودو ډېر خلک داسې یي که نه لکه سایډ ته درد شو ته وایي چې وایي نه ډېر به ته کور کې هم وایي د ګردې دې فیل شو جوړې لکه سایډ ته درد راته ګردې فیل کېدل دي که نه بالکل بالکل نو داسې قسمه بیماریانې نو لږ شانتې دا سیمپټمز هم ورسره وایي علامات چې لکه یو بیماري ته د هغې علامات څه لکه د کډني د درد خبره زه وکړم لکه چې سټون نو هغه پین څنګه دی چې هغه ته د ګرده کې د کاڼي دي یا ګرده کې دغه شګه شوې ده نو د هغې تکلیف به ګوره ملا نه درد شروع کېږي عموما بیک کې شروع شي هغه پین ریډیټ کېږي هغه مخکې راځي دلته دې ایریاز ته راځي دې ایریاز ته راځي تشو ته دلته کې راځي او هغه ښکته مثانې طرف ته چې دی نو هغه ریډیټ کېږي هغه درد دغه یو پکې علامت شو دویمه خبره دا ده چې د
یورین چې کم دی تش او دسمات چې کم دی پښتو کې خبره وکړو نو هغې کې به چې دی نو جلن فیل کېږي ورته دغه شان هغه به بار بار راځي داسې قسم علامات وي بعضې خلکو ته چې کم دی نو د ملا دا درد چې ورته راځي مخکې هم ریډیټ کېږي هغې سره وومیټینګ فیل کېږي د الټو شکایت وي ورسره نو دغسې د ګردو درد شو اوس په دغه کې د ارکونسا چې کم تکلیف دی ارکونسا والا چې کم دردونه دي نو هغه به عموما د ملا نه به درد شروع کېږي خو هغه درد به ښکته ځي ځکه چې شیاټک نرف تللی د ښکته د اینډ د فیلنجزه پورې او هغه به بیک کې راځي هغه به ښکته ریډیټ کېږي دغه شان یا به د ښکته د پنجو نه به درد شروع کېږي هغه به بره طرف ته راځي نو هغه چې کم دی نو هغه هم د ارکونسا پین شو دغه شان د شوګر چې کم سیمټمز دي نو د ټولو نه اول به په دې کې دای بعض اوقات خلکو ته چې دی نو د مونږ پښتو کې وایو خوله ډېره زیاته وچیږي تنده ورته ډېره زیاته لګي تږي کېږي ډېر زیات ټیک شو دغه شان هغه ته چې کم دی نو د یورین پرابلم ورته ډېر زیات وي تش او دسمات چې دی ورته بار بار راځي زر زر راځي دغه شان په پټو کې ورته دردونه کېږي مسلز ټول خوږېږي دغه شان ښه چکر راځي بعضې خلکو ته نو داسې قسمه علامات چې کم دي نو دا چې چاته وي نو په دې کې د خپل ډاکټر سره مشوره کول پکار دي لکه څنګه چې اوس مونږ به خو هفتهوار به مونږ یو انشاءالله که نه نو داسې قسمه ردي چې څه کوېسچنز دي ستاسو په کورونو کې تاسو داسې قسمه مسلې وي وروڼو خویندو ته وي ماشومانو ته وي هر چاته داسې قسمه نو هغه پرابلمز به تاسو ځان سره هغه کوئ لیکې به تاسو ځان سره زموږ پروګرام چې نه به تاسو مونږ سره ډسکس کوئ زموږ د کال لارې باندې زموږ چې کوم د فون نمبر دي ای باندې به زموږ سره تاسو خپل مشوره کوئ نو مونږ که د ټریټمنټ تاسو ته په فون باندې خولی شي نو ټریټمنټ به درته اونیر وایو یا که هغې سره سره تاسو ته مونږ چې کم دی نو یو داسې د ټریټمنټ پلان کو یا تاسو هغه کیس داسې وي چې د کرانیک وي کافي ټایم نه وي نو بیا به خامخا کلینیک ته به راځي ځکه چې کومه مسله راغلې ده خامخا هغې 2-3 میاشتې انسان تېرې کړې وي دا سیلف میډیکیشن باندې د هر پیشنټ چې دی نو 1-2 میاشتې تېرېږي خپل کیس هغه چې دی نو دغه کې خپل کیس بګړاو کړي خو لکه پته خو دې ته نه لګي لکه اوس یو بنده دی هغه ته د معدې مسله ده معده کې هغه ته جلن کېږي او هغه هر سهار چې دی نو پی پی آی اخلي پروټون پمپ انهبیټر یو داسې دوایي ده چې د معدې تیزاب بلاک کیو اوس هغه هر سهار هغه ټیبلټ اخلي ټوله ورځ هغه خوراکونه کوي هغه ته پته نه لګي خو ولې پته نه لګي چې کوم چینل دی د تیزابو چې کوم چینل دی ایسیډز چې دي په وجود کې نو هغه بلاک کي تیزاب بلاک کي نو د هغې د وجې موږ ټول خوراکونه کوو خو موږ ته پته نه لګي خو د هغې نقصان څه دی په معده کې کو زخم راغلی دی معده کې جراثیم راغلی دي نو هغه به خپل کار څه کړي هغه خو خپل کار بړاوي خو خپل کار شروع کړی دی سټامک به خرابېږي د معدې چې کوم انټرنل لایننګز دي خو به خرابېږي خو موږ ته پته صرف نه لګي مثال د نشې دی نو که هغه دوایانې دي بیا بندې کړي کله نو د هغې نه بعد بیا دې ته ډېر تکلیفونه راځي پین ډېر زیات درد راځي معده باندې دغه شان خوراک نشي کولی وومیټینګ وي ورته دغه شان چې کوم دی نو هغه ته لوږه نه لګي ډاکټر صاحب ماجر صاحب ستاسو خبره کټ کوم که د معدې السر وي یا معده کې څه پرابلم وي هغې د وجې نه خولې باندې بلډ راځي بالکل راځي وامټینګ یا هغه ځکه راځي تاسو دومره ارلی مارنینګ چې داسې خبره چې تاسو وکړله که نه دا الغې راځي دا یو داسې کیس چې په دې کې د سټامک چې کوم السر دی نو دا ښه ایډوانس سټیج ته تللی وي ایډوانس سټیج ته ولې لاړو مونږ په پی پی آی باندې مونږ خپل وخت تېر کړو که چېرې یو بنده ته د معدې مسله راغله او هغه مونږ سره رابطه وساتله یا یو هومیوپیث ډاکټر لاړو هغه له میډیسنز ورکړل پوهه ډاکټر چې کوم دی هغه ولې دوایانې ورکړلې د معدې السر خو زما علاج کې په ودین 1 منث کور کېږي که د تیر د 10 سال د معدې مسله وي نو کم سے کم 1 منث زیات سے زیات چې کم دی نو هغه 3 منث علاج دی 3 میاشتې کورس دی چې په هغې کې به پرپوریشن شوی دی یا هغې ته هیماپټیسس کېږي که په خوله باندې ورته وینه راځي دغه شان هغې ته وومیټینګ کېږي یو ایشو دی که نه زموږ قریب یو رشته دار دی هغې ته داسې ایشو دی چې هغې ته چې کوم دی په خولې باندې بلډ راځي لکه ارلی مارنینګ چې پاسې که نه نو هغې ته وامټ فیل شي او چې کله هغه وامټینګ وکړي نو هغې کې بلډ فرش دا السر دی که نه هغې ایډوانس سټیج ته تللی دی او د دې مخکې بیا لکه مطلب دا څومره ښه ده پورې خطرناک دی نو دا خو د معدې دا داسې کار دی چې که تاسو کومه بیماري هم پرېښې ده لکه مونږ چې تاسو څنګه ووایي چې بلډ راځي د معدې د کینسر مین وجه چې ده هم د معدې د خپلې دوایانې دي کوم بنده چې د معدې ټابلیټس استعمالي د ماډرن میډیکل ساینس نو د معدې د پرپوریشن د معدې د کینسر مین وجه چې دی نو همدا دوایانې په خپله دي بالکل نو مونږ وایو چې معده لاړه بس انسان وجود لاړه خو ټول لاړه ځکه چې هغې سره د سټمک کار څه دی دا خو چې دی نو دې کار صرف دا دی چې دا خوراک صرف ډایجسټ کي نور د انټسټاینز لیور کي نو د هغې نه بیا په کار کې راځي نو چې سټمک کله کمزوري شو نو په وجود کې بیا صحیح ډایجیشن نه کېږي د تایامین کمې به راځي نروس سیسټم به ویک کېږي د انزایټي د ډپریشن شکار کېږي به مریض ورسره دغه شان به چې دی نو د تایامین کمې چې راشي نو مونږ ساده د کورونو کې مونږ کتلي دي وي د ماشومانو خوله پخېږي بالکل یا د لویو
سټوماټایټس ورته مونږ وایو وي دې ته خوله پخېږي د کافي ټایم نه ده نه ټیک کېږي وجه څه ده د تایامین د کمي د وجې نه ده د سټمک د وجې نه ده نو تایامین مطلب دا B12 دی کنه وایټامین B12 دی کنه ډاکټر صاحب دا ډاکټر لنګویج زموږ سمجھ کې نه راځي دا داسې وټامین دی چې دا د نروس ته ملاویږي کنه د نروس خوراک دی دا نو چې کله د دې کمی راشي نو بیا انسان ته داسې قسمه پرابلمز هغه بیا راځي صحیح کوم داسې پراپر خوراکونه متوازن خوراکونه خوړل پکار دي د ښه صحت لپاره چې انسان سټرونګ وي د هغه امیون سیستم سټرونګ وي هغه ته انټرنلی چې کوم د مسلې مسایل دي دا ورته د ټول اول خو زه به چې خبره وکړم نو موږ چې څنګه وایو نیچرل فوډس چې دي د ګرمۍ حوالې سره که خبره کوو نو دې وخت کې خپل ډایټ چینج کول پکار دي زه وایم چې ټوټل بنده چې دی ویجیټیبلز ته راشي ګرمۍ کې به ګرم خوراک موږ وایو ګرم خوراکونه بند کړي ګرم خوراک پروټین دي بالکل لکه غوښې شولې لکه فش شو لکه ډېر چکن شو دا استعمالول لکه امونه شول هم خو دی سپیشلی هغه خو ډېر ښه دی هم خو دا دی دا خو د ګرمۍ کې چې مینګو مونږ ونه خورو ډاکټر صاحب دانې ډېر زیات سکین باندې نه خېږي خیر خو لکه چې دا د فروټ دی کنه نو چې ونه خورو هغه خو سیزنل هغې کې دغه کېږي کنه هغه خو قوت مدافعت سټرونګ کېږي کنه خاجي مینګو کې خدا شته دی کنه موږ د یې نه کوم فروټ نه دی د فروټو چې کوم دی یو خو ډرای فروټ چې دی کنه هغه خو په ګرمیانو کې اوایډ کول پکار دي اوس چې کوم سټرس فروټس دي یا د ګرمیانو چې کوم فروټس دي نو دا ټول غستل پکار دي او په هر سیزن کې چې کوم فریش سبزیانې راځي او کوم فروټس راځي یو خو چې په سٹارټ کې کم راشي هغه لږ وایټ کول پکار دی پرې خودل پکار دی چې پوي چې د فروټو سیزن راغلی اوس دا په یو ښه طریقې سره ځکه چې موږ کتلې دي کنه نو هغه ښه دي هغه بهترین دي موږ هغه غسل پکار دی هغه زموږ امیون سیستم هم هیلدي کی او زموږ وجود ته چې کوم د ویټامین ضرورت دی نو هغه مو ته په واپر مقدار کې هغه سره ملاويږي او ورسره د ګرمیانو حواله سره چې خبرو کو نو هغه سره بخپل چې سونه ساده غذا ته سونه راتللی شي بنده نو هغه چې دنه بهترینه ده ولا صحیح ډاکټر ذوالقرنین تاسو ډیر زیات مننه چې تاسو خپل دومره بیزی شیډول کې دومره بیزی ټایم کې چې کوم د ټایم واسي زموږ سټډي ته رااله دومره ټایم هم راکو او دومره مختلف بیماریانو سره تاسو د ډیټیل سره چې کوم د اویرنس ورکو زموږ کتونکو ته نو داغه د پر تاسو جهان مننه خوشاله اوسئ اور ان شاء الله کچھ نیکسٹ پروګرامونه کې تاسو راوړو د مختلف بیماریانو تاسو ډیسکس کو ان شاء الله سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ تھینکس فار کمنگ جی کتونکو دا پروګرام تاسو کتو رو صحت اور خبر بتلو ته کوم چې رو صحت ډیر لوی نعمت دی که تاسو لایف کې سره جوړېدل غواړئ یا تاسو غواړئ چې تاسو هیلدي لایف تیر کې تاسو یو سټرونګ لایف تیر کې خوشحاله ژوندۍ تیر کې نو دغه لپاره ضروري ده چې تاسو پراپر چې کوم خوراکونه دي هغه واخلئ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب خبرو وکړه چې سیزنل فروټس یا د موسم حوالې سره خپل هیلث چې کوم دی د هغې خیال ساتئ زیات تر زیات کوشش کوئ چې اوبه څکئ سپیشلي لیمو پانی چې ورته موږ وایو هغې استعمال زیات کوئ نو تاسو به انشاءالله بالکل ټیک ټاک کې انشاءالله که ژوند درښیي بیا ملاقات کېږي ډېر زیات دعاګانو سره زه او ډاکټر ذوالقرنین به تاسو نه اخلو اجازت د الله په امان